چې روژه راشي تراوی اته دي تراوی شل دي تراوی اته دي څو پکې وي 12 دي قاری صاحب تراوی څو دي تراوی ګوره داسې ده چې د احنافو په نسبت باندې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې او بل صحابه کرامو نه روایت دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دا دی د حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ روایت شته په دې باندې چې دا تراوی نبی علیه الصلاه والسلام شل رکعات کړي دي ګوره که تاسو وګورئ په حرمینو کې اوس هم شل رکعات کېږي هلته اوس هم شل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو کړي بالکل شل رکعات تراویح کړي نبی علیه الصلاه والسلام او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خو نبی علیه السلام په دور کې به چې کوم دی نو ځان نه کېدلي نو مسلمانان ډېر زیات شو کله چې مسلمانان ډېر زیات شو نو هغې ته د ځان له تراویح کول چې کوم دی نو دا ورته لږ ګران شولو هغې ویل چې یاره اوس به څوک دلته ولاړي څوک دلته ولاړي نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته دا حکم جاري کو چې تاسو اجتماعي کوئ په جمع باندې کوئ یو امام وړاندې کېږي او نور ورپسې شاته ودرېږي تاسو دا جمع کوئ نو اوس به یو کس دا اعتراض وکړي چې ولې عمر رضی الله تعالی عنه خپل شریعت خو نو راوړی په کار چې نبی رسول الله اجتماعي کړی وي نو ګوره حدیث مبارک کې راځي چې صحابه کرام چې کوم دی نو دا زما د ستورو په شان دي او اقتدیتم اهتدیتم اصحابي کالنجوم اقتدیتم اهتدیتم حدیث مبارک کې راځي چې نبی رسول الله فرمایي دا صحابه زما په شان د ستورو دي چا چې کوم یو صحابي پسې اقتدا وکړو هغه په هدایت باندې دی نو موږ د عمر رضی الله تعالی عنہ پسې اقتدا کړې ده د هغې په قول باندې عمل کړی دی بالکل چې کوم دی نو موږ شل رکعاته تراویح کوو او په کار د هر یو انسان لپاره چې شل رکعات تراویح کړي